زما عزتمند مشرانو، الله تبارک وتعالی په دنیا کې مختلف قومونه پیدا کړي دي. په دغه قومونو کې یو قوم د یهودو دی. دغه یهودو الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې په مختلفو ځایونو کې ذکر کړی دی او د دې یهودو مختلف نافرمانیانی او د هغې بیماریانی ذکر کړي دي. یو عالم مستقل په دې باندې کتاب لیکلی دی، یهود کی 40 بیماریاں. نو د یهودو نوری بیماریان هم دي، خو کفر، شرک او د پیغمبرانو وجل، د پیغمبرانو قتل، دا داسې بیماری ده چې په ظاهره باندې دا وړه او ادنا معلومیږي، لیکن په حقیقت کې هم دغه بیماری دا د نورو بیماریانو بنیاد دی. ځکه چې الله تبارک وتعالی او د الله د رسول نافرمانی چې انسان وکي، په هغې سره د انسان زړه باندې تور داغ لګي او یو وخت داسې راشي چې د ده زړه مکمل تک تور شي، په دې کې بیا ذره برابر خیرم نه داخلیږي. الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې د یهودو د عصیان او د نافرمانۍ مختلفو ځایونو کې ذکر کړی دی. یو څو آیاتونه زه ستاسو په خدمت کې تلاوت کوم. سورۃ بقره 1 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي: وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من الله. ذلت او رسوائی او محتاجی بدی باندې مسلط کړی شو. وباءوا بغضب من الله، دا یهود د الله په غضب کې راگیر شو. دا ولی د الله ذلت د الله ر طرفه په محتاجه او د الله ر طرفه په غضب کې ولی گرفتار شو. سورۃ بقره د الله قرآن په دغه آیت مبارکه کې مخکې ورپسې د هغې وجه ذکر کوي: ذلک بانهم كانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر الحق. یو گناه پدی کی داوا چې دی د الله د آیاتونو نه انکار کو. دویمه گناه پدی کی داوا ویقتلون النبیین بغیر الحق، دی د الله پیغمبران پناه حق باندې قتل کول او وجلی. نو دا دو گناهونه داسې وو چې د دې په وجه دی باندې ذلت او محتاجی مسلط کړی شو او دی د الله په غضب کې راگیر شو. نو بیا مخکې آیت مبارکه هم دغه آیات کې الله تبارک وتعالی د دې کفر او د پیغمبرانو د قتل وجم بیانوي چې دی ولی د الله د آیاتونو نه انکار کو، دی ولی د الله د پیغمبرانو د قتل غوندې خطرناک گناه او داسې خطرناک گناه ارتکاب کو. الله فرمایي: ذلک بما عصوا، دا د دې د وجې چې دی کی نافرمانی وا، وکانو یعتدون، او د حد نه تجاوز کو، یعنی نافرمانی او د حد نه تجاوز. د دې په وجه یهود په کفر کې او د پیغمبرانو په قتل غوندې خطرناک گناه کې مبتلا شو او د کفر او د پیغمبرانو د قتل د هغې په گناه کې دی په ذلت محتاجه او د الله په غضب کې مبتلا شو. نو پدې کې یو بیماری دغه خطرناکه د الله نافرمانی ده، دا د الله نافرمانه قوم دی. بل سورۃ بقره کې 65 نمبر آیت مبارکه کې الله فرمایي، سورۃ بقره کې 65 نمبر آیت مبارکه کې الله فرمایي: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. الله له طرفه دی ته حکم ملو شوی چې د خیالي په ورځ باندې به د مایانو د کبانو ښکار نه کوي، مګر دی د الله رازق، د هغه الله چې هغه رازق ذات دی، د هغه د حکم د خپل روزه کې د ترقې خلاف وګڼو چې د الله د حکم زمونږه په روزګار کې د ترقې خلاف دی،
مونږ ته چې دا حکم کیږي نو زمونږ پر روزګار کې دغه یو ورځ کمی راځي، لہذا د هغې خلاف یې وکړو او مختلف حیلې او بهانې ورله راویستلې. لہذا د الله ر طرفه حکم ورته وشو کونو قردة خاسئین، تاسو ذلیل شئ او رسوا شئ، بیزوګانې ته الله تبارک وتعالی جوړ کړل. اوسني یهود هغې د خپلو مشرانو دغه عبرتناک انجام نه خبردار دي، خو بیا هم د دې نه عبرت نه اخلي او تر ننه پورې دی حرامې کوي او نورو ته د حرامو دعوت هم ورکوي. نو هغې هغه تورات خو اسم بدل کو، اوس هغه تحریف شده تورات باندې هم عمل نه کوي. لہذا په دې آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د هغې ذکر وکړو چې دا یهودو نه بیزوګان ولې جوړ شوي، ځکه چې د الله د حکم نافرماني کړې وه.